جنگ احد کے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام حفاظت کوي بلې خواته نزي. داسې وخت راغی په جنگ احد کې چې 9 انصار او 2 مهاجر پاته شو. په دې کې هم د 2 انصارو جامع شهادت وسکلو. حضرت قتاده کله مخکې شي کله رستو شي چې محبوب کریم خواته چرته غش حیران شي. په دې کې حضرت قتاده ته غش راغی او د سترګې مکمله ته وباسله. بس صرف یو تار پاته شو چې دا لټکاوه، نور دا سپینواله او زیړوا دا تورواله هر سره پرېوتل. چې را پرېوتل صحابه ورته وایي اے قتاده رضی الله عنه راکه چې دا تسمه کټ کو، تا ته تکلیف دی، بیا به تکلیف نه بچ سي او دې ته به داغ ورکو. دی وایي نه، چا په محبت کې او چا په خدمت کې چې زما سترګه تلې دغه ته خو دې زه ورشم. ستا او زما آقا مدینې سردار خواته راغی، سترګه داسې نیولې ده، قربان ستاسو حفاظت ته ولاړم، غش راغی او سترګه مې ورسره راووته. خصائص کبرا لیکلی محبوب کریم صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمای اے قتاده صبر وکړه، الله به دې په بدل کې تا جنت درکوي. صحابي وای قربان الله خو به مونږ ته جنت راکوي، ولې چې مونږ مؤمنینو جنت ته مو الله لیږي. خو قربان زه په خپلې ښځې ډېر ګران یم او زما بیبي په ما باندې ډېره زیاته ګرانه ده. زه دا نه غواړم قربان یا رسول الله چې څوک زما ښځې ته ووایي چې ستا خاوند چې دی په یوې سترګې چپ دی او زما ښځه خفه شي. قربان ما سترګه پکار دی. نبی علیه السلام داسې نه ورته فرمایي چې ورشه که نه نفل وکړه الله نه غواړه، الله مشکل کشا دی. مونږ دا ایمان دی الحمدلله. صحابی عقیده خو ګوره، صحابی محبت خو ګوره. صحابی وای قربان یا رسول الله سترګه مې پکار دی. محبوب ورته فرمای چې سترګه دې پکار دی، دې خوا راشه. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم خپل لعاب دهن خپل لاړې مبارکې په باندې ولګولې او کې خودله او دا نه ورته چې سبا یې کولاو کا، یوې هفتې بعد یې کولاو که چې ډاکټر ته او ماته غمه یې کېږدو وایي څلوېښت ورځې به دلته شنه پټۍ پې باندې بیا کولاو کیا. نه الله محبوب خپلې لاړې لګول وې. حضرت قتاده فرمایي وایي الله په ذات مې د قسم وي درد هم ختم شلو او زما له دې سترګې نه د مشکو عنبر خوشبوی را روانه شوه. په دې خبرې باندې هم بس نه دی، فرمایي ما دې بلې سترګې به خوږ کول خو تر مرګ ورځې پورې ما سترګې چېرته دې سترګې خوږ نه دي کړې. په دې باندې هم بس نه دی، فرمایي اخر عمر کې مې په دې سترګې نظر کمزوری شو چې 80 کاله عمر تر ورسېدل وه، خو چې څنګه مې په ځوانۍ کې په دې سترګې نظر و دقسې مې 80 کاله عمر کې هم دا شانتې نظر په جاري و. دا محبوب سره مینه و صحابه کرام، محبت و صحابه کرام. بس هر ځای کې و محبوب ذکر و هر ځای کې مونږ خو کړ میلاد خو مونږ یو ځای کو. صحابه کرام 1,40,000 یو روایت کې 1,40,000 دي. په مکه او مدینه کې په حجاز کې حرمینو کې ټوټل 24,000 پاتې نه دي. دا 1,00,000 چې دي دا بار وتی دي، دا څه دپاره وتی دي؟ دوی دا محبوب میشن او محبت دا واخیستو په کل دنیا کې خور کړو. په کل دنیا کې د محبوب میشن د دنیا ګوټ ته د محبوب محبت ورسولو.